السلام علیکم ناظم صاحب السلام علیکم ناظم صاحب څنګه چلی خیر دی وعلیکم سلام ته څنګه څنګه چلی کوم خاطر ناظم صاحب ما خو انتظار وکړو بس زما خو یو پارټي وا پارټي میټینګ وو هغه والا پارټي وکړو پیار والا پارټي وکړو څه بدتمیز وو ته څنګه یار نه سر کومه پارټي ته تللی بس زموږ یو پارټي میټینګ وکنه دا سره هغه میټینګ ته تللی ته څنګه انتظار هغه روډ بارا کې راغلی ما روډ هغه مسله وکنه نو کسان غونډه غونچی وی دی او تاسو د مرداباد چغي مو والیا او ډېر لوی کیسه کا تاریخ ته خبر خو نه کنه خبره ما ګروپ کې ویډیوګان راځي زه ګورم ها پارټي نه زما مطلب نشته زما مطلب تاسو سالورو کسانو نه دي ځکه پاس شوی ما تاسو سالورو په وجه پاس شوی ما بالکل مالګو چا ووټ کتل هغه تاسو سالورو کسان هي زما سر تاجونه هي اوس لګنن سبا ما سره ټایم نشته نو بس تاسو لږه ټایم نه در کوم نه خو دا خبره چې ناظم شو کنه منډي مونږ ولې خولي مونږ به ولې او چې د پیار ټایم راغی نو غته بل ځای کې یا نو ګور هغه ته بل ځای کې کنه دا کشي دي کنه پیار نه ته سکنه کې لګا ته ما خبر ته کېده ازګارو کنه په دغه باندې بچي مې اوس کوي او تاسو صرف سالور کسان سبا پام هاوس تراشه دل لګ بسکټو موسا سبا پام هاوس تراشه دې باندې میټینګ وکړو ان شاء الله هاوس کې بکیږي ان شاء الله سبا تک راشه صحیح الګا چې الګا شیشو لګ ډوډه ها سلامونه 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 په خیر کاشف صاحب څنګه چلی خیر دی خیر خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم په خیر دی په خیر کینه ناظم صاحب مونږ خو بس تاسو تابعدار یو جی تاسو سره منډي والدی تعالی موټ کتل کور په کور ګرځیدلی و او خبر دا غنه ده خبر د 100 کروڑ روپو ده چې دا روډ به جوړیږي کنه پدې کې د 100 کروڑ روپے تاسو ته بلو شي نه دی بس کیږي ها کاشف صاحب تاسو بس وای جی د روډ چې سوې نو دا خبره ده او دا عوام تاسو کې چې د روډ منځوري شوی ده نو دا به جوړیږي کله ارپان صاحب تاسو په ځله سشته عوام خبر شوی دی چې 100 کروڑ روپے راوتی دي ناغي زمونږ نه تاسو کې مونږ تاسو نه تاسو کو خا لکه ټول خبره دغه یو روډ ده نو بس د دې باره کې بزته دوه درې خبرې وکم یو روپے حساب بدل در کوم دا ستاسو خبره خو نه ده کنه بالکل تاسو صحیح اوریدلی دي د دې روډ د پاره چې کم د 100 کروڑ روپے منزور شوی 100 کروڑ روپے چې رالي ایمانداري سره د 10 کروڑ ځان له جدا کړي دونه حق خو مې کیږي کنه کیږي ته وایې شان صاحب کیږي دونه حق مې ها بالکل دا خدا دا اوس پوهه ده په ما باندې خیر 10 کروڑ د ما سیټ تکړه پکای 10 کروڑ روپے پاتې شوې مسله دې ځکه اوس جوړه شو یو ریپورټر را باندې خبر شو هغه پوه شو چې د 10 کروڑ روپے سیټ تکړه هغه یو ریپورت جوړ کو هغه ریپورت چې هغه سو اپلوډ کو دا غي نامخ کې ماغه نور پوهه کنه او چې هغه دغه شو نو 2 کروڑ روپے مې هغه په سر باندې ورکړو 8 کروڑ روپے پاتې شو جی 8 کروڑ کې اپوزیشن پارټي را باندې خبر شو اپوزیشن پارټي ته پته ولګي چې دا سید غپلا کړي و پای کې ریپورټر د ټول کیسې نه خبر شو ټول اپوزیشن مې په 4 کروڑ روپے باندې واغستو صحیح روانم کنه ها نو دا نورې نو بقایا 2 کروڑ مې ټیکادار لا ورکړم روډ په جوړ کړه خانو چې دا تل کم دا نورې دا دون ارس چوشو زما په سر باندې درد رااله سټرس راته رالو ډیپریشن ته درنګ ساتل ورتلم نو هغه 2 کروڑ باندې تایلند ته چکر لړم کنه لګ ریلیکس مو بیا رااله نو ګور چې 2 کروڑ مې اوس لکه تاسو واجه 2 کروڑ مې اوس نو ورکوم تاسو ما کار ته نه پرې دی کنه لکه زه به اوس کار نه کوم دا عوامو په سر مې عوامو بوج دی دا ځمېداري وزن ورکوم هغه کې ما 2 کروڑ ټیکادار لا ورکړي په کروڑ روپے په تاسو ته روډ جوړ شي دا وامو په پیسو تایلند ته ناجایز غونډه کنه دا نو لکه تاسو سپیکر وزن کوم مو دا کروڑ باندې کار وکړو نه تاسو سالور کسانې دا 25 لک روپے به تاسو واخلئ نه پکار دی سړی له ګور سټرس اغستی لګ دمشي لګ انجوای وکي بالکل مې خو هره بس داسم چکر روانه ما سوچ 100 کروڑ روپو تاسو کې داخلو لماته ولغواړي ساده خبره مې خوښ شو پوهه کنه اوس چاته شکایت ستا زه خدا نه منم ما نه عوام کار غواړي زه تاسو نه کار غواړم ها کاشف ته شکایت دی نو بس تاسو اوس خوخه ده زما خو چې 18 کروڑ څنګه لګي دي دا کروڑ هم داسې لګي دي شي نو تاسو مرګري سلاو کې کدا 25 لک هم نه پکار ما ته وای اكو پکاري می کاشف رضا کوي شه هم ما ته وای نه بالکل دا ماته نه منظور ده زه نه منم دا خبره زمونږ په سر باندې تا وټ اغستره مونږ له بکار کې کني دا افغان جوړ دی بیا افغان جوړ دی الکه تاسو کینه خبر اوره زما خبر ته وکي نه منم نه نو تاسو کینه که کاشف صاحب نه رضا کیږي د دې بل طریقه دارا چې دا 1 کروڑ په 3 قسم تقسیمېږي بقایا تاسو پوهه لړم السلام علیکم اسه کاربو کې کنه ها چې د میډیا نه زور واخلې ټیک ده
دا سړی مې د پارټۍ که خوښ نه دی دې نه ما خوراک ته پرېږدي نه تاسو خوراک ته پرېږدي بېغمه شه اوشه کاشف صاحب ما ته وکیل 25 لک روپۍ دي ماحول دې ګوره پوه شه که نه وایي نه پوهېږي نه منم دا خبره نه منم بالکل نه منم کني زه به د ناظم صاحب اصلیت په میډیا باندې ښکاره کړم میډیا ته به ورسوم ځان زه صحیح ده ستا خوښه ده نو ستا خوښه ده السلام علیکم څنګه چې مونږ تاسو ته ویلو چې دا کسان باندې ناظم صاحب سره میټینګ کوي او مونږ له به د روډ بالا کې تفصیلات راکړي نو اوس راځئ مونږ د دې نه تپوس کوو چې ناظم صاحب دې ته څه ووایي ناظم صاحب ماشاءالله یو ډیر ایماندار یو ډیر د پښتو ډک انسان دی ماشاءالله په خپل ووټ خوشاله چې ناظم صاحب له ووټ ورکړی دی به ترقیاتي کارونه روان دي د سید د روډ د مسله د لپاره کې مونږ راغلی و نو دا صاحب زموږ د یو پارټي کارکون و چې دغه د وجه پاتې و هغه په دې کې د ناظم صاحب نه پیسې غوښتي وي چې په 20 کروڑ روپو کې مال لګي پیسې راکا نو دا دغه د وجه د کار ولاړ خو ان شاء الله ناظم صاحب زموږ خبرو شو زر تر زر په دې باندې کار سٹارټ کېدو ولې دی تاسو دا کارکون څوک دی د نوم تاسو مونږ ته غستې شي بالکل غستې شمه کاشف تجي یو غل انسان دی د ناظم صاحب په سپینه جابه باندې تور داغ لګول غواړي یو پښتون انسان دی او دوی سره دا ظلم کیا آیا اوس مونږ تاسو نو امید ساتلی شو چې دا روډ به جوړ شي کنه او بالکل بس سبا مازګر ان شاء الله یا بل اوزه سار وخت په دې باندې کار شروع کیږي ناظم صاحب دا وعده کړی دا چې بای د منظور شي 20 کروڑ دي او د 10 کروڑ په بدل جیب لګوم لکه کار خولي شي مضبوط شي او زما د عوام زمانه خوشاله شي ها نو چې دا چې چل بیا خو ناظم صاحب لاینده خلک ډیر زیات ووټ ورکي بالکل را روان لسو کال ناظم صاحب زمونږه پاس دی ناظم صاحب زمونږه زنده‌باد ناظم صاحب زمونږه زنده‌باد ناظم صاحب زمونږه زنده‌باد کاشف صاحب زمونږه مرده‌باد کاشف صاحب زمونږه مرده‌باد هغه دراوی ونه د زم ووټرز کنه دی دا ډېر منافق دی دا خو ډېر شریف کار دی لالچي وخه دا ډېر بې غیرت لالچي